من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. مخي خطاب للجن وها هنا أيضا خطاب للجن والإنس. مخي بيان د عقوبت د مجرمینو د جنیاتو د انسانانو. دلتم الله پاک بیان د عقوبت د مجرمینو د جن او د انس کوي. یا معاشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو د انسانانو. معاشر په معنا د جماعت. الم یاتکم فی الدنیا آیا نو راغلی تاسو ته په دنیا کې رسول منکم صفت د پاره د رسولون دی. رسول کائنتم منکم داسې پیغمبران چې تاسو د جنس نه یقصون بیانول تاسو ته دا صفت ثانی د پاره د رسولون دی. بیانول پتا سو باندې آیات زما آیاتنا وینذرونکم یخوفونکم ویرول تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځ تاسو نه چې داده نو تاسو د جنس نه تاسو د پیغمبران راغلی. کته اعتراض کی چیرې دا آیات خو په دې دلالت کوي چې په پیریانو کې پیغمبران وو. ځکه جن او انس دواړو ته وایي چې الم یاتکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان تاسو د جنس نه. حالانکه د پیریانو د جنس نه خو رسول نه وو. نو امام الضحاک رحمه الله فرمایي چې ان الله تعالی ارسل الى الجن رسلا منهم وصرح بعضهم ان رسولا منهم يسمى يوسف. امام الضحاک فرمایي چې ټیک د پیریانو کې پیغمبران وو او د یو پیغمبر نوم یې ذکر کړی دی چې دا غنوم یوسف. نو یو قول پکې دا دی چې په پیریانو کې پیغمبران وو. او بعض علما راجح دا دی چې په پیریانو کې پیغمبران نه وو. حتی چې بعض علما په دې دعوه کړې ده چې په دې اجماع ده چې په پیریانو کې پیغمبران نه وو. نو د دې آیات په باره کې هغوی بیا داسې توجیهات کوي چې مراد د رسول نه عام دی. رسول الرسول تم ورزي. یو رسول د الله دی بل رسول د رسول الله دی. او په پیریانو کې رسول الرسول وو ځکه چې دا خو ثابته ده چې پیریان په لیلۃ الجن کې قرآن واوریدلو او بیا خپل قوم ته د تبلیغ د پاره لاړ. دا یو جواب د رسول نه اعم معنا مراده ده د الله رسولي کد رسول الله رسولي. دویم جواب ورته دا ده چې ګوره دا داسې آیات دی د دې داسې مثال دی لکه الله پاک فرمایي یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. دو بحر الله ذکر کړی دي. یو دا بحر محیط بحر مالح بحر شور او یو دا د وچه په دې وچه کې چې کم نیرونه ټویلونه چینی دي. الله پاک دا دو بحر ذکر کوي او بیا د دواړو په باره کې فرمایي یخرج منهما د مجموعي د دې دواړو نه راوباسي یعنی د بحر مالح نه راوباسي. نو دلته هم داسې ده پیریانو انسانانو ته الله خطاب کوي خدا پیغمبران بیا پکې جد جنس د انسانانو نه دي. قالوا شهدنا دا جمله مستأنفه ده. سائل سوال کړو چې کیف یعترفون دوی څنګه اعتراف وکړو. نو قالوا الله فرمای دوی ویلي چې شهدنا موږ شاهدی ویلې علی انفسنا په خپل نفسونو باندې بإتيان الرسل چې موږ ته پیغمبران راغلي وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړیو دوی لره ژوند د دنیا په خپل نفسونو شاهدی ویلې خو بیا هم دوکه کړیو دوی لره ژوند د دنیا. دا د عذاب د ورپېښېدو وجه الله بیانوي. دا هم دفعه د اعتراض ده چې شهدنا علی انفسنا ویلې نو بیا الله عذاب ولې ورکوي. نو الله فرمایي چې عذاب د دې وجه نه ورته ورکوي چې غرتهم الحیات الدنیا دوکه کړیو دوی لره ژوند دنیوي. وشهدوا دا ثمرة الغرور دم د دوکې ثمره نتیجه ده. وشهدوا فی الاخرة علی انفسهم شاهدی ویلې دوی په خپل ځانونو باندې په آخرت کې انهم کانوا کافرین چې دوی کافران دي. ذالک دا اتیان د رسولو چې د کتا ته وایم الم یکن ربک مهلک القرى. دا پیغمبران ځکه زور لګم چې الم یکن ربک مهلک القرى. الم یکن دا بدل د اسم اشاره نه ده. نو دلته به مبتدا مقدره کوي
الامر ذالک، الامر مبتدا، ذالک مبدل منه، ان لم يكن ربك مهلك القرى دا ترنا بدل، نو دا بدل د اسم اشاره نه. نو الامر خبره چې دا ذالک دا اتیان د رسول، الامر ذالک، الامر خبره چې دا ذالک کی اتیان د رسول ته اشاره ده. الربک ان لم يكن ربك مهلك القرى دا ترنا بدل، لیکن د دینه خط توجیه ده چې ان لم يكن ربك مهلك القرى ذالک مبتدا ده، او ان لم يكن ربك مهلك القرى دا منصوب ده د فعل محذوفه په وجه باندې چې فعلنا ده. نو ذالک دا اتیان د رسول چې ده فعلنا دم وکړو، صحیح فعلنا ان لم يكن ربك مهلك القرى، فعلنا لأن لم يكن ربك مهلك القرى، نو لام پکې به حذف کړي. وحسب اللام على أنه مصدرية أو مخففة من أنه لم يكن ربك مهلك القرى. دا اتيان د رسول چې دا د دې وجنه ده چې نه د رب ستا مهلك القرى هلاکون کې القرآن مخکې حذف د مضاف کا مهلك اهل القرى، نه د هلاکون کې اهل د یو کلی لرا بظلم په سبب د ظلم بعد سببیت د پاره ده. واهلها غافلون، حال دا چې اهل غافلی، نو الله پاک په سبب د ظلم نه هلاک کوي. په خبره خو پوه شو چې ظلم وشي، خو په داسې حالت کې چې پیغمبر ورته نه راغلی، اگر چې دوی ظلم کړي خو بهم الله پاک نه هلاک کوي. او یا دا بظلم حال د قرآن کا متلبسه بظلم، دا پیغمبران د دیو جن زدر لیگم ان لم یکن ربک چې نه د استرب مهلک القرى هلاکون کې د اهل القرى، حال دا چې دا اهل د قرى متلبسه بظلم، متلبس د ظلم سره، واهلها غافلون او اهل غافلی، لان الظلم قد يكون بدون الغفله كما في اليقظه. نو ظلم کله کله بغیر د غفلت نم راځي، لأن الظلم قد يكون بدون الغفلة، ظلم کله بغیر د غفلت نه، لکه په یقظت کې په ویخه کې کله ظلم کیږي. نو فلا يرد أن غفلة أهلها مأخوذة في معنى الظلم فلا فائدة في تقييده بالجملة بعده. نو پدې کې فائدہ څه ده؟ واهلها غافلون کې، یعنی د غفلت په ټیم کې چې پیغمبر ورته نه راغله، نو پدې ټیم کې الله په دې باندې عذاب نه راولي. ولكل درجات لكل من المكلفين جنا كانوا او انسا، د ټول مکلفینو د پاره په دې مخ کې خو شوی او اهلها غافلون. ګوره ظلم په دوه قسمه ده، ظلم حال الغفله او حال اليقظه. نو دلته فائدہ د تقید تعین د ما هو المراد ده چې وا اهلها غافلون، د غفلت په ټیم کې ظلم نه کوي الله، او د یقظت په ټیم کې خو په طریقې اولا باندې نه کوي. نو ګوره ظلم په دوه قسمه ده، حال الغفله او حال اليقظه مع الانقياد چې الله ته تابعداري. حال اليقظه مع الانقياد چې سړی خبردار دی او منقاد دی او تورته عذاب ورکي، اخو الله پاک نه کوي کنه. نو د غفلت په ټیم کې الله پاک نه کوي. ولکل یعنی لکل من المکلفین جنا كانوا او انسا، د ټول مکلفینو د لپاره درجات مراتب دي. مما عملو من کې درې احتمال دي، ابتدائیه ده یا تعلیلیه ده یا بیانیه ده. کمن ابتدائیه شي نو ترجمه به بیدای د ټول مکلفینو د لپاره درجات مراتب دي. مما عملو یعنی من اعمالهم، د دوی د اعمال مراتب دي، یعنی د دوی اعمالو کې تفاوت ده، د چا اعمال ډیر دي او د چا کم دي. نو دا کمن ابتدائیه شي، نو دا درجات به په اعمالو کې راشي، دا مراتب به په اعمالو کې راشي. او کمما عملو کې من تعلیلیه شي نو بیا به معنا دی لکل درجات، د هر مکلف د لپاره مرتبه دي، او دا مرتبه ورته الله ولی ورکي. مما عملو لوجد اعمال د دوینا. او کمنی بیانیه شي نو بیا به معنا دی لکل درجات، د ټول مکلفینو د لپاره مرتبه دي. مما عملو یعنی من جزاء اعمالهم، من بیانیه ده. هغه درجات عبارت دي د جزاء د اعمالو د دوینا، هغه درجات من اعمالهم من جزاء اعمالهم، هغه عبارت ده د جزاګانو د اعمالو د دوینا. نو درې وړو منو معنا مې درته وکړه. وما ربك بغافل عما يعملون، ندستا رب نا خبر د هغه څه چې دوی کوي. وربك الغني،
ربک الغنی دا موصوف صفت دی، ذو الرحمت دا ورته خبر دی. رب ستا داسې رب چې غنی دی، ذو الرحمت دا د ډیر رحمت والا دی. په دې کې درې څلور ترکیب ما سره دي، خو ټیم نشته. ان یشأ یذهبکم، که چېرته د الله اراده وشي نو تاسو به ختم کی. ویستخلف من بعدکم، او خلیفګان بکی من بعدکم، یعنی من بعد اذهابکم، حذف د مضاف دی، وروسته د ختمولو ستاسو نه. ما یشاء من الخلق، هغه چې د الله اراده ورته وشي د مخلوق نه. د مخلوق نه الله تعبیر په ما باندې وکړو، په منې ونه کړو، لاظهار کمال الکبریا، د الله د لوی د اظهار د پاره چې د الله په مقابل کې د نور دنیا د مرتبه د عقلاو نه ورزيدلې ده. نو دا سیدی لکه غیر عقلا. کما انشأناکم من ذریه قوم آخرین. کما انشأناکم ما مصدریه ده، او دا کاف په محل د نسب کې ده بنا بر مصدریت یا بنا بر وصفیت. نو معنی دا ده ينشئ انشاء كانشائكم من ذریه قوم آخرین. ينشئ انشاء پیدا کول کوي الله پیدا کول، فانشائکم لك پیدا کول ستاسو من ذریه قوم آخرین، د اولاد د قوم بلنا، یعنی من نسل قوم آخرین لم يكن على مثل صفتكم وهم اهل سفینه نوح. ينشئ انشاء الله پیدا کول کوي پیدا کول، کانشائکم لك تاسو چې پیدا کړی، من ذریه قوم آخرین د اولاد د قوم بلنا، یعنی من نسل قوم آخرین چې هغه ستاسو په صفت نو، چې هغه د نوح علیه السلام په کشته کې چې کوم مؤمنان سپارو، دا غوي صفات ستاسو د صفاتو نه بدل و. نو آخرین کې تغییر د اوصافو ته اشاره ده کنه. په معنا خو په شو مخکې مې د آخرو تحقیق درته کړو. ک انشاءکم لک تاسو می چې پیدا کړی من ذریه قوم د او نسل د قوم نه، داسې قوم آخرین چې هغه ستاسو سره په صفاتو کې بدل دي، چې هغه د نوح علیه السلام په کشته کې چې کوم خلق سپارو. انما توعدون دا تذکیر بما بعد الموت دی، بشکه هغه ستاسو سره چې وعده کولی شي چې قیامت دی، حساب دی، عقاب دی، ثواب دی، تفاوت د درجاتو د درکاتو دی. نو چې ستاسو سره وعده کولی شي، فعل مضارع باندې الله تعبیر کړی دی للدلاله علی الاستمرار التجددی. نو ستاسو سره وعده شوې ده، خو الله تعبیر په مضارع باندې کوي، ځکه حد د پیغمبر په شبه دا وعده بیا بیا کیږي. نو انما توعدون لآت، خامخا غرات لون کېدم، وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجزه کوونکي الله لره د خپل گرفتارۍ نه. قل یا قوم اعملوا على مکانتکم، ای زما قوم تاسو عمل وکئ على مکانتکم، یعنی على تمکنکم من امرکم، چې څومره طاقت رسیږي او غمره عمل وکئ. على مکانتکم انی عامل، زم عمل کوونکم، یعنی ثابت علی الاسلام وعلى مصابرتکم، زب په اسلام باندې ثابت قدم او تاسو د ضررونو په مقابله کې به صبر کوم. فسوف د تاکید د مضمون د جملې د پاره ده. نو خامخا تعلمون، دلته د علم نه عرفانی علم مراد ده، یو مفعول ته متعدی ده. فسوف تعلمون یعنی تعرفون ذالک، تاسو به د دې په انجام پوه شئ. فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ، په څه به پوه شئ. من تكون له عاقبت الدار، الدار نه مراد دار الدنیا ده، د چا د پاره عاقبت محموده د دار دنیا ده، عاقبت د دار الدنیا چې هغه آخرت ده، د عاقبت مصداق آخرت ده، او د دار نه مراد دار الدنیا ده، نو آخرت عاقبت د دار الدنیا ده. من تكون کې من استفهامیه د مبتدا ده، او د ما بعد ورته خبر ده. دا جمله چې د قائم مقامه د مفعولین د تعلمون ده. فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون، بشک الله پاک چې نه کامیابی ظالمان. وجعلوا ضمیر مشرکانو د عربو تراجه ده، وجعلوا مقرر کړي دي ګرځولي دي مشرکانو د عربو لله الله لرم مما زرع، دا مما حرف جر د جعلوا پورې تعلق لري، او ما موصوله ده د هغه مخلوقاتونه زرع چې الله پیدا کړي دي، چې هغه عبارت من الحرث د فصلونو والانعام او د څارویو نه، نصیبا وجعلوا لله، او دوی ګرځولي دي د الله د پاره مما زرع، یعنی مما خلق، د الله د مخلوق نه، دا د الله مخلوق عبارت د فصل او د څارویو نه ده. نصیبا حصہ، یعنی یو حصہ د الله د پاره ګرځي.
فقالوا بیا دوی وی چې هذا لله دا د الله د پاره د بزعمهم په خپل ګمان وهذا لشرکائنا او دا بل برخه زموږ د شرکاو د پاره ده. عبد الله ابن عباس فرمای انهم اذا احترسوا حرسا او كانت لهم ثمره د دوی به چې کله فصل وشو او یا به میوي وشو جعلوا لله جزءا وجزءا للوثن یو برخه به د الله د پاره کړه او بل برخه به د بت د پاره کړه. نو د الله حساب په غریبانو باندې خرچه کوله او د بوتانو حساب د بوتخانی منجاورانو باندې خرچه کوله. که پیداوار کې به کمې راغلو نو بیا به د الله د حسینا هغه د منجاورانو د بوتانو حساب پوره کوله چې الله پاک مستغنی د ضرورت ورته نه لري نو دا د بوت حساب بیا د الله د حسینا پوره کوله. نو الله فرمای وجعلوا بغرزول و د الله د پاره مما زرع د الله د مخلوقنا د هغه مخلوق نه چې الله پیدا کړی دی چې هغه عبارت ته فصل او د څارویو نه دی نصیبا د مفعول د پاره د جعل دی والجعل متعد لواحد دلته جعلوا په معنا د خلقو دی جعل بسیطی کا نو په معنا د ګرځولو سره مراوله دوی مقرر کړي و برخه فقالوا بیا دوی ویل هذا لله دا د الله د پاره ده بزعمهم وهذا لشركائنا في اموالنا دا زمون د شریکانو د پاره دي چې زمون په مالونو کې زمون سره شریک دي. اضافت لشرکائنا کې د ادنا ملابست د پاره ده. دوی دا ګمان کولو چې دا بوتان د دوی سره په دې مالونو کې شریک دي. لشرکائنا فی اموالنا یا لشرکائنا شرکای د الله سره ګرځول خو دوی ګرځول لدی وجه ځان ته مضاف کړ د ادنا ملابست ته وجه. فما كان لشركائهم هغه برخه چې د دوی د شرکاو په برخه کې راغله فلا يصل الى الله هغه الله ته نه رسیدا یعنی فلا يصل الى الوجوه التي عينوها لحصه الله دا وای په هغه وجوه کې نه مصرف ولا چې د الله د برخه د پاره به هغه وجوه ټاکلیو چې هغه د غریبانو خرچه ده یعنی د فما كان لشركائهم د بوتانو برخه به په غریبانو نه خرچه کوله وما كان لله او هغه د الله برخه چې وا فهو يصل الى شركائهم هغه برسیده د دوی شرکاو ته یعنی په هغه طرقو کې به هغه مصرفوله چې دوی د شرکاو د پاره معاینه کړي و د منجاورانو باندې به خرچه کوله د الله برخه به په منجاورانو خرچه کوله. ساء ما يحكمون ډیر بد دی هغه چې دوی فیصله کوي. ساء ما يحكمون حكمهم هذا ساء ما يحكمون دا ما يحكمون فاعل د پاره د ساء ده او مخصوص بالضم ورته حذف ده چې حكمهم هذا ده. ساء ما يحكمون بد د دوی فیصله حكمهم هذا من ایثار عاجز غایه العجز على قادر مطلق دوی دا کار وکړو چې انتهایی عاجز په قادر مطلق باندې راجح کړو. وکذالک ان مثل تزیین الشرك لکه دوی ته چې شرک خسته شوی نو زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم زین خسته کړو زین فعل ده فاعل ورستر روان ده شرکاءهم زین شرکاءهم خسته کړو شرکاو د دوی د شرکاو نه جن مراد ده دام د دوی شرکاو زکه د دوی اطاعتم کول نو زین شرکاءهم خسته کړو د دوی شرکاو لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو ته د مشرکین نه مشرکین د عرب مراد دي. قتل اولادهم د مفعول د پاره د زین ده قتل د بچیانو ورته خسته کړو قتل اولادهم اضافت د قتل اولادهم ته اضافت د مصدر مفعول ته ده. شرکاءهم د فاعل د پاره د زین ده د دوی شریکانو ورته د قتل د اولادو خسته کړو لیردوهم یعنی لیهلكوهم بالاغواء د دې لپاره چې دوی د هلاک کی د خپل پیروان هلاک کی په سبب د بیلاری کولو وليلبسوا عليهم دينهم د دې لپاره چې ګډ وډ کی په دوی باندې دین یعنی لیوقعوهم فی دین المتلبس چې په ګډ وډ دین کې واقع په ګډ وډ دین کې ولو شاء الله ته اراده لرله الله عدم فعلهم دلته مفعول به ورته مقدر کا که الله اراده لرله د عدم د فعل د دوی چې دوی د شرک نه وکړي نو ما فعلوه دوی به د شرک نه وکړي. فذرهم وما يفترون الله پاک فرمایي چې پرې د دوی وما يفترون او هغه چې دوی د ځان نه جوړي. فذرهم پرې د دوی وما يفترون او د دوی هغه دروغ
نو دا قتل اولادهم چا بچ خپل بچي وژل دا دوه ډلې ایوی ډلې به ویلي د مشرکانو چې الملائکه بنات الله، ملائکه د الله لورګانې دي، نو فلحق البنات بالله فهو احق بها، دا لورګانې د الله دا لورګانې به ذبح کولې وای دا د الله سره ملحق کوي، الله پاک احق دې په لورګانو، نو لور بچي پیدا شو دا به وژل وای دا الله لورګانې خوخيږي نو دا مونږ ورلیږو، د خپل لورګانې به مړه کولې الله ته به ورلېږلي. او دویم به د خشیت الانفاق د ویری د خرچې نه خپل بچي وژل، او یا د خشیت الانفاق والعار نه به خپل بچي وژل، نو دوی ته دا شیطان د خبره خسته کړي و. فزرهم برید دوی ما فعلوه هو زمیر چا ته راځي ده، ما فعلوه دو زمیر دي، یو زمیر مشرکانو ته راځي ده او دا بل زمیر قتل ته راځي ده. ما فعلوا المشركون القتل، نو مشرکانو به دا قتل نو کړي. فزرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام، او دوی به ویل هذه یعنی ما جعلوه لآلهتهم، دا د دوی د خدایانو برخه بچوا، نو د دې په باره کې به ویل هذه دا زمون د خدایانو برخه، انعام دا څاروي دي، وحرس او دا فصل ده، حجر یعنی ممنوع، حجر فعل ده په معنا د مفعول، يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والانثى، دا د بل چا ممنوع ده، دا به صرف په منجاورانو باندې خرچ کیږي. لا يطعمها دا بنخري الا من نشاء، مگر هغه څوک به خوري چې زمو ورته اراده وشي. يعنون الرجال مطلب به سړیو او یا به هغه منجاوران د بوتانو، بزعمهم دا د دوی په ګمان باندې، دا متعلق تر محذوفه پورې ده، حال د ضمیر د قالونا، یعنی قالو ذالک دا وینا به کوله متلبسین بزعمهم الباطل، د خپل باطل ګمان سره به دوی متلبس وو. وانعام یعنی وهذه انعام دا نور څاروي دي، وهي البحائر والصوائب هغه مخکې چې تیر شو، حرمت یعنی منعت منع کړی شوي دي، ظهورها د دوی شاګانی، نو فلا ترکب ولا يحمل عليه، په دې باندې څوک سوريږي نه به په سورلی کوي نه به په بار راوړي. وانعام او څنور څاروي و لا يذكرون الله، انعام یعنی هذه انعام دا نور څاروي چې دي، لا يذكرون اسم الله دا صفت پر د انعام ده، نه به یادول په دوی باندې د الله نوم، یعنی بعضی څاروي به خاص کول په هیڅ موقع به پر د الله نوم نه اخستو. افتراء علیه یعنی افتروا افتراء علیه، دوی افتراء کوله افتراء په الله پاک باندې، او یا حال د فاعل د قارون یعنی مفترین علی الله، په الله به دروغ جوړول، دې ته به د الله د رضا سبب ویلي. سيجزيهم زرد چې الله به دوی ته جزا ورکړي بما كانوا يفترون، په سبب د افترا د دوی. وقالوا ما في بطون هذه الانعام، او دوی ویل ما مبتدا ده، او في بطون هذه الانعام هغه چې په ګېډو د دې څارویو کې دي، خالصه لذکورنا خالصه ورته خبر ده، الذي في بطون هذه الانعام هغه چې د دې څارویو په ګېډو کې دي، د انعامنا البحائر والصوائب، هغه بحائر او صوائب مراد دي چې مخکې ذکر شو، د دوی په ګېډو کې چې کوم بچي دي، خالصه لذکورنا دا خالص زموږ د نارینه‌و د پاره دي، یعنی حلال لهم خالصا دا صرف د نارینه‌و د پاره حلال دي. ومحرم على ازواجنا، او دا حرام کړی شوی دي على ازواجنا یعنی على جنس ازواجنا، زموږ په خزو کدا به ژوندې پیدا شو، ان ولد حیا، کدا د بحائر او د صوایب نه به ژوندې بچي پیدا شو، نو دوی به ویل چې دا زموږ د نارینه‌و د پاره دي او په زنانو حرام دي. وان یکم میتة یعنی وان ولدت میتة، او کدی بحائر او صوایب به مړ بچی راوړو، فهم فيه شرکا، نو دوی به فيه یعنی فيما في بطون الانعام، هغه چې د دې انعام په ګېډو کې دي، نو دوی به خزي او نر به پکې شریکو، دا د ځان نه حلال او حرام کول. سيجزيهم زرد چې جزا به ورکړي دوی ته، وصفهم سيجزيهم جزاء وصفهم، زرد چې جزا به ورکړي دوی ته، جزاء وصفهم جزا د بیانونو د دوی، جزا د بیانونو د دوی، او جزا د غلطو خبرو د دوی. انه حکیم علیم قد خسر الذين قتلوا اولادهم، په تحقیق سره په تاوان کې غورځېدلي دي هغه خلک چې خپل بچي وژلي دي، صفحا د علت د پاره د قتلو دي، خپل بچي ولی وژلي دي، لوجد قمقلتوبنا بغیر علم،
بغیر د علم نه، وحرموا ما رزقهم الله، او دوی حرام کړیو هغه چې الله دوی ته ورکړیو، من البحائر والصوائب، افتراء د علت د پاره د حرمو ده، لوجد افتراء نه په الله، قد ضلوا په تحقیق سره دوی بیلارو، وما كانوا مهتدين، او نو دوی مهتدين په لار برابر نو. وهو الذي انشأ جنات معروشات، مخکې بیان د توحید او رد په مشرکینو، دلته الله بیان د دلایل د توحید کوي او رد په مخالفینو باندې کوي. الله هغه ذات دی انشأ چې پیدا کړی دي جنات باغونه، معروشات خواره واره لکه خټکی او هندواړي، وغیر معروشات او غیر خواره واره لکه ونی. یا دویمه معنا الله پیدا کړی دي باغونه معروشات ما يحمل على العريش، چې په څپره باندې هواریږي. بعضی باغونه داسې وي چې په څپرو هواریږي، لکه د انګورو بوټي، د انګورو تاقونه په څپرو هواریږي. وغیر معروشات او داسې چې په څپرو نه هواریږي بلکې په خپل ډډ ولاړي. والنخل والله پیدا کړی دي خرماوي، والزرع او فصل مختلفا اکلوه یعنی ثمره الذي يؤكل، دا حال مقدره ده. اذ الاختلاف مختلفا اکلوه، حال دا چې مختلف دي د دوی میوه. دا د انشاء په ټیم کې د اختلاف نه راځي، لدی وجه ما درته ویلي چې دا حال مقدره ده. اذ لا اختلاف وقت الانشاء هو الذي انشأ، زمانه د حال او د عامل د ذل حال وای کنه، زمانه د اختلاف وسته ده او زمانه د انشاء مخکې ده، نو حال مقدره ده. نو په زمانه د انشاء کې دا مقدره شوې ده چې مختلف اکلوه، د دې میوه به مختلفي. اکلوه ضمیر چاته راځي ده؟ اکلوه مخکې خو النخل والزرع الله پاک ذکر کړ، انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلف اکلوه. الضمير الى احد المتعاطفين على التعين، ضمیر یو تراجی کا، یا الزرعه یا النخله، او دبل حکم ور باندې قیاس کا، یا دا چلو کا یو تراجی کا او دبل ور باندې قیاس کا، او یا کل واحد ته علی البدل راجی کا، او یا ټول تراجی کا په معنا د اسم اشاره کا، دا ضمیر په معنا د اسم اشاره کا. والزيتون والرمان، الله پیدا کړی دي زيتون والرمان او انار متشابها، یو د بل سره مشابه دي په پانو کې، وغیر متشابه فی الطعم، یا پرنګ کې مشابه دي او په خوند کې نه دي سره مشابه. کلوا من ثمره، امر د اباحت د پاره ده، خوري من ثمره د دې د میوونه. حاله که حال ضمیر اکلوه، اکلوه کې چې کوم درې توجیهات درته وکړو، دلته من ثمره کې امغه درې توجیهات. مخکې دو شیان الله ذکر کړه، والزيتون والرمان، دا ضمیر یو تراجی کا، دبل حکم ور باندې قیاس کا، یې دوړو ته په تعویل د کل واحدین راجی کا، یا ضمیر کله په ځای د اسم اشاره په تعویل د مذکور ما قبل تراجی کیږي. کلوا من ثمره اذا اثمر، خلی تاسو د دې د میوونم اذا اثمر چې کله دا میوي ونیسي، یعنی قبل الادراک هم خوړی شي، چې پخې نه وي بیا هم خوړی شي. نو په دې کې فایده دا ده چې قبل الادراک ته خوړی شي، یعنی مطلب دا دی چې په دې میوو کې خو زکات ده، نو د ادا د زکات نه مخکې خوړی شي. مخکې خوره چې څومره دی وخوړي، چې کله دې بیا په کریټونو کې بند کړي بیا ترې نه زکات ورکړه، او مخکې چې دې خوړلي دي هغه درته معاف دي. نو اذا اثمره چې کله میوې ونیولې خورئ، نو دې ته انتظار مه کوه چې یو ورې ترې نه زکات وباسم بیا به د دې خوړل ماته جایز وي. نو د زکات د ورکولو نه مخکې چې دې څومره وخوړې ویې خوره. وآتوا حقه، او بیا ورکئ حقه د دې حق، یوم حصاده په ورځ د لو کې. نو د لو په ورځ کې زکات پکې ورکړه، نو د لو نه مخکې چې دې څومره خوړلي دي هغه درته معاف دي. وآتوا حقه، او ورکئ د دې حق یوم حصاده په ورځ د لو کې. حقه یعنی حقه الواجب یوم حصاده، چې هغه عشر ده یا نصف عشر ده، که اوبی مفتی وي بیا عشر ده، او که اوبی په پیسو باندې وي بیا نصف عشر ده. ولا تسرفوا، او اسراف مکوئ. د دې څه معنا ده؟ یعنی لا تتجاوزوا الحد فتبسطوا ایدیکم کل البسط، د حد نه تجاوز مکوئ. چې څومره فصل دې شوی دی ټول د الله په لاره کې خیرات کې، نو چې ټول د الله په لاره کې خیرات کې به په خپل غریب ناشته، خپل بدر سره هیڅ نه،
هغه عشر او نصف عشر کافی دی اسراف په ورکړه کې مکوا ابن جریر هغه روایت کوي هغه فرمای نزلت فی ثابت ابن قیس ابن شماس دا د په باره کې د آیات کریمه الله نازل کړ جز نخلا د خرماو میوی روش کولې فقال به د ځان سره فرمایل چې لا یاتین اليوم احد الا اطعمته نن به هیڅ څوک ماته ناراضي مگر زه به دا خرما ورته ورکوم فاطعم نو د خیرات شروع کړو ورکړه کوله حتی امسا تر دې چې په بیګا کې داخل شو وليس له ثمره یو میوم خپل بچیو ته ورته پاتې نشو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې ولا تفسدوا ولا تسرفوا یعنی لا تتجاوزوا الحد تجاوز د حد نه مکوئ په دې اتیان کې فتبسطوا ایدیکم کل البسط چې خپل لاسونه مکمل کولاو کوي او هیڅ هم د ځان سره پرې نه ده دویمه توجیه ابي مسلم ذکر کړی دا ولا تسرفوا فی الاكل قبل الحصاد الله پاک اجازه ورکړو چې د لو نه مخ کې چې څومره خوري او د میوه در شو کولو نه مخ کې چې څومره خوري هغه خوړېش خو ولا تسرفوا په دې خوراک کې قبل الحصاد دومره اسراف مکوئ چې د فقراو حق هم پکې ختم کړي ټول باغ خوري چې د فقراو حق هم پکې ختم شي دا د ابي مسلم معنا ده او امام زهري سے فرمایي ولا تسرفوا یعنی لا تنفقوا في معصيه الله د الله په معصیت کې مخرچه کوي دا کمی میوي او فصلونه چې تاسو وشو نو په معصیت کې مخرچه کوي د امام مجاهد نم داسې روایت ده هغه فرمایي لو کان ابو قبیس ذهبا کدا ابو قبیس غر د سرو زرونه د یو سړي د پارشي او د الله په طاعت کې مصرف کې لم یکن مسرفا هغه به مصرف نه ولو انفق درهما او کيو درهم د خرچه کې په معصیت الله په معصیت کې نو د به مصرفي نو ولا تسرفوا یعنی په معاصیو کې مخرچه کوي او تبریسی د دې معنا داسې کوي ولا تسرفوا یعنی لا يسرف رب المال في الاعطاء ولا الامام في الاخذ والدفع عشر او زکات خو حکومت ټولې نو د پټي والا دی په ورکړه کې اسراف نه کوي او بادشاہ دی په اخذ په اخستلو کې اسراف نه کوي وآتوا حقه يوم حصاده ورکې د دې حق يوم حصاده په ورځ د لو کې اوس په دې اعتراض واردېږي چې آتو د امر ده او دا مقید ده په یوم حصاده باندې نو صرف د لو په ورځ به ورکوي د لو په ورځ نو د لو په ورځ به عشر ورکوي او د لو په ورځ باندې خدا دانی په وګو کې وی کنه عشر خو خلق د بوسونه نه ورکوي عشر خو د غنمو نه ورکوي او په ورځ د لو غنم نه په ورځ د لو خو ګیډي وي د تریشل په ورځ باندې بیا عشر خلق ورکوي او دلته الله پاک یوم حصاده ویل دی تاسو ورته جواب ورکړي چې دا یوم حصاده دا ظرف چې د قید د لپاره د مدلول د هيئت چې هغه وجوب دی دا وجوب په تاسو چې راځي اتو امر ده کنه امر د څه د پاره د وجوب دا وجوب کله راځي په ورځ د لو وجوب په ورځ د لو ده ورکړه که هر کله پروا نه لري وجوب په ورځ د لو ده یعنی خلاصه دا چې دلته یو هيئت ده او بل ماده ده نو هيئت د دې اتو د وجوب د پاره ده د مدلول د هيئت وجوب ده او مدلول د ماده چې د ایتا ده نو دا یوم حصاده دا ظرف د پاره د مدلول د هيئت د چې وجوب ده دا ظرف د پاره د مدلول د ماده نه ده چې ایتا ده او وجوب په ورځ د لو باندې راځي دویم جواب ورته وکړي چې دا ظرف متعلق تر حق پورې ده اسانه به ولګي واتو ورکي حقه حق ده حق ورکي یعنی حقه الواجب حق ورکي نو یو اتو شو بل حقه شو دا حق په معنا د واجب سره ده کنه حقه الواجب هغه حق واجب کله راځي یوم حصاده په ورځ د لو نو یوم حصاده د حقو د پاره مفعول فيه کده اتو د پاره مکوا نو ورکړه په ورځ د لو کې نه ده حق چې ده ثابت ده په ورځ د لو کې نو په ورځ د لو کې حق در باندې ثابت شو به چې ورکړه هر کله وکړه انه لا يحب المسرفين بشک الله پاک چې نه خوخي اسراف کوونکی ومن الانعام یعنی وانشأ من الانعام الله پیدا کړی د څارویو نه حمولتن برګیر غټ څاروي لکه اوخ ده وې ده دا برګیر دي وفرشن
او کمزوري یعنی ما یفرش للذبح چې د حلالولو لپاره سملول شي دا واړه څاروي چې پاغي کې مقصود صرف حلالولي. کلوا مما رزقكم الله خوري من تبعیضیه ده یعنی بعض ما رزقكم الله وهو الحلال خوري بعض هغه چې الله درته درکړي دي چې هغه حلال دي. نو حرام مخوري حرام هم رزق ده حلال هم رزق ده نو حلال خوري او حرام مخوري. کلوا مما رزقكم الله خوري هغه چې الله تاسو ته درکړي دي. ولا تتبعوا في التحليل والتحريم خطوات الشيطان يعني طرق الشيطان انه لكم عدو مبين بشک شیطان ستاسو د پاره دشمن دی مبین کلازمی کې نو بین العداوه او که متعدی کې نو خپل دشمنی در تخکارا کړی دا. ثمانیه ازواج دا بدل دی د حمولتن. حمولتن دا غټ سروي چي دي. ثمانیه ازواج اتسنف دي اتسنف بدل من حموله والتقدير كلوا ثمانيه ازواج خوري اتنوعي. ګوري د زوج معنا زده کوي. الزوج كل واحد من الذكر والانثى. زمون په خیال کې خدا دا چې غوا او غویا سره یو ځای کې دي ته بزوج وایو کنه غوا او غویا نو دا بزوجي. دا معنا دلته غلطه ده. یوازې غویا زوج دی او یوازې غوا زوج ده. نو ذکر ځان ته زوج دی او انثى ځان ته زوج ده. د دې وجه دا ده چې دلته الله پاک فرمایي ثمانیه ازواج نو که دو یو زوج شي دو نو بیا بدلته ثمانیه ازواج نشي اربعه ازواج بشي. ورسته الله پاک چې دو یو جوړه کې دو یو زوج کې نو بیا ورسته څلور شیان الله بیان کی. من الضأن اثنين یو بداش ومن المعز اثنين دویم بداش صحیح شو. ومن الابل اثنين د دریم ومن البقر اثنين د څلور. دا خو الله څلور بیان کړی او وعده د ثمانیه ازواج کړی دا. لہذا په ګډ او ګډه دا دو زوج دي. وزا چيله او چيله دا دو زوج دي. غوا او غوې دا دو زوج دي. اوخ او اوخه دا دو زوج دي. نو اته پورا شو. ثمانیه ازواج کلوا ثمانیه ازواج خوري اته جوړي. نو نر ځان ته جوړه ده او خزه پکې ځان ته جوړه ده. من الضأن اثنين الله پاک فرمای من الضأن د ګډنا د پسنه اثنين د ګډانو نه اثنين دو دي دو جوړې شو. الکبش والنعجه یو تکبش وي په عربی کې. النعجه دا ورته په عربی کې وي. پښتو کې ګډ او ګډه یا پس او میګه. نو من الضأن اثنين دا اثنين ولی منصوب دي. دا بدل دی د ثمانیه ازواج نه. بدل من ثمانیه ازواج او دا من الضأن چې دی دا به حال دی د ورسته اثنين نه. کلوا ثمانیه ازواج خوري ثمانیه ازواج. ثمانیه ازواج مبدل منه اثنين دو جوړي. حال دا چې دا دو جوړي من الضأن د ګډانو نه دا دو د ګډانو نه په دې پوه شو. ومن المعز اثنين او د معز نم د چيله ونم دو دي. عربی کې التيس والعنز هغه خزه ته عنز وي او نرته تیس وي. وزه او خزه ته سوي پښتو کې یو په خوري جبه کې خو چيله او چيله دا پاسانه یو سیرلې ده او سیرلې وزه او سیرلې. ومن المعز اثنين قل ذكرين تورتو ويام تبكيتا لهم واظهارا لعجزهم عن الجواب. تبكيتا د دوی ته ويا ذكرين د مفعول د پاره د ورست حرم ده. حرم ذكرين حرم امل انثيين. الله پاک دا ذکرین چې ګډ او چيله هغه سیرلې دا الله حرام کړی دي. امل انثيين او کګډه او چيله یعنی میګه او وزه کدا الله حرام کړی دي. ذکرین مفعول د پر د ورست حرم. امل انثيين ذکرین حرم یعنی ذکر الضأن وذکر المعز. امل انثيين یعنی انثى الضأن وانثى المعز. اما اشتملت عليه ارحام الانثيين او که هغه الله پاک حرام کړی دي چې مشتمل ور باندې ارحام د دوه انثيين
او که هغه الله پاک حرام کړی دي چې مشتمل دی ور باندې ارحام الانثیین رحم د دوه انثیینو یعنی د مور په ګیډو کې چې د دې انثیینو بچی دي دا الله حرام کړی دي انثیین کوم انثیین مراد دي یو میګه ده او بل وزه ده د دوی په رحم کې چې کوم بچی دي دا الله حرام کړی یعنی دیم نه دي حرام کړی نبئونی بعلم یعنی بامر معلوم من جهته ما ته خبر را کوي په یو امر معلوم د الله د طرف نه د الله د طرف نه دلیل پیش کړي د ځان د طرف نه تحلیل او تحریم مکوئ ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ومن الابل دعتف ده په من الضأن باندې د اوخاننا اسنین دو جوړی دي الجمل والناقه ومن البقر اسنین او د غوانا دو جوړی دي د بقر جنس ده دو جوړی دي د دینه غوه قل الذکرین حرم ام الانثیین الذکرین کم دو ذکرین ذکر من الابل وذکر من البقر ام الانثیین یعنی انثى من البقر وانثى من الابل اما اشتملت عليه ارحام الانثیین او یا هغه چې اور باندې مشتمل دي ارحام د انثیینو نه غوی او اوخه مراده ده د دوی پر رحم کې چې کوم بچی دي نو حمزه د انکار د پاره ده او انکار راجع د تحریم ته یعنی دا الله نه دي حرام کړی ام کنتم شهداء ام منقطعه ده په معنا ده بل اکنتم شهداء بلکې آیات تاسو حاضر وای اذ وصاکم الله بهذا چې کله الله تاسو ته امر کولو په دې تحریم وصیت درته کولو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک دې ډیر ظالم دا هغه چانه چې جوړ کی په الله پورې دروغ ليضل الناس دا متعلق تر افترا پورې دې دا الله پورې دروغ ولې جوړي د دې د پاره جوړي ليضل الناس چې خلق بیلاری کی بغیر علم بغیر د علم نام ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله پاک هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته مخکې بیان د محرمات هندیو دلته بیان د محرمات واقعیو ده قل لا اجد عدم وجدان کنایه د عدم وجود نه ده الله پاک فرمای ما پیدا نه کړ الله پاک چې کوم شی پیدا نه کی هغه موجود د سره نه دا مطلب نه دی چې و خو ما پیدا نه کړ نو عدم وجدان کنایه د عدم وجود نه ده لا اجد یعنی نه ده موجود فيما اوحي الي د مفعول ثانی ده د پاره د محرمان د پاره لا اجد فيما اوحي دا فيما اوحي د لا اجد د پر مفعول ثانی د محرمان د پر نه سهو شو اجد دو مفعول غواړي فيما اوحي دا ورته مفعول ثانی محرمان دا ورته مفعول اول په حذف د موصوف سره چې طعاما محرما ده قل لا اجد فيما اوحي الي قل لا اجد محرما طعاما محرما تدوی ته وایا چې ما پیدا نکړو یعنی نه ده موجوده طعاما محرما حرام کړی شوی طعام فيما اوحي الي فاغي قران کې چې ماته وحي کړی کولې شي على طاعم يطعمه پيو خورون کې باندې چې خوري يطعمه دا په موزید صفت کې د پاره د طاعمن طاعم خام دي ته وای چې خوري يطعمه ير پس ورسته ولې ذکر کړل لکه زاربون يزربو د زاربون پس ورسته يزربو ولې ذکر کیږي زارب خو هم دي ته چې يزربو چې وهل کوي نو دلته د طاعم پس ورسته الله پاک يطعمو ذکر کوي په دې کې دفع د توهم د اراده د بعضو افرادو د طاعم کوي لکه لا طائر يطير یعنی توصیف د تعمیم د پاره ده هر طاعم چې وي د خاص د پاکستان طاعمین نه دي مراد یا خاص د افغانستان طاعمین نه دي مراد بلکې دا توصیف د تعمیم د پاره ده الا يكون ميتة مگر دا ان يكون ميتة ان يكون ذلك الشيء المحرم مگر دا چې وی دا محرم شی میته نو میته به حرام ده او دما مسبوحا او یا روان ویني او لحم خنزير یا غوخه د خنزير فانه رجس انه ضمیر د لحم خنزيرین تراجه ده دا غوخه د خنزير ګندګي ده نو خنزير نجس ده چې غوخه نجس شو خو خنزير نجس شو کنه و بیا نو خنزير پاک ده او فسقا د عطف ده په لحمه نو منصوب ده په دې منځ کې جمله معترضه راغله چې فانه رجسون ده او فسقا موصوف ده او هل لغیر الله به دا ورته صفت ده او یا دا په ما باندې حرام ده چې فسق وي فسق داسې فسق چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا نوم ور باندې اخیستل شوی یعنی د بل چا د تقرب د پاره ذبح شوی لکه نظر لغیر الله
نو دغه شیان حرام دي او په قران کې ما نور محرمات نه دي لیدلي. اوس کته اعتراض وکړي چې الله په محرمات په دې څلورو کې منحصر کړو، حال دا چې ګوره په دې کې خر نه دی ذکر کړي، سپې په کې نه دی ذکر کړي، پښوی په کې نه دی ذکر کړي، دا ټول حرام دي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې استثناء الاربع منقطعا، استثناء د اربعو استثناء منقطع ده. نو وهذا لا دلاله فيه على الحصر، فاستثناء منقطعه کې حصر نه، استثناء متصله کې حصر نه. نو دلته د آیات مطلب دا دی چې دا څلور شیان حرام دي، نور حرام دي کنه دي حرام، نو هغه په حدیثو کې بیانېږي او په نورو آیاتونو کې بیانېږي. خلاصه دا چې دلته حصر نشته ځکه استثناء منقطعه، استثناء منقطعه کې حصر نه. دویم جواب دا ورته ورکا چې زه استثناء متصله ده ودا قصر اضافي ده، په نظر سره هغه محرمات عندیه وته ده، نو هغه ستاسو محرمات عندیه حرام نه دي بلکې دغه حرام دي. دا قصر په نظر سره هغه محرمات عندیه وته ده، نو قصر اضافي ده. فمن اضطر هغه څوک چې محتاج غیر باغ، حال دا چې دا باغی نه، باغی څه معنا؟ بأن يأخذ ذلك من مضطر آخر، چې د بل مضطر نه واخلي. لکه یوم دولګي نه ملکیږي چرته یو کوتره ځان ته مرداره پیدا کړي د خوري، یو بل مضطر راغی د لاس نه واخسته، پرې چې د دولګي نه مرشي خو چې زما مرګ بچ، نو باغی دا مطلب چې د به تجاوز نه کوي. بأن يأخذ ذلك من مضطر آخر، چې د بل مضطر نه واخلي. دا د امام صاحب په مذهب معنا شو، او د امام شافعي صاحب په مذهب معنا دا ده غیر باغ، چې د برحق امام په خلاف باندې باغی نه، د برحق امام په خلاف چې باغی وي، لکه داعشیان اوس د حق امام نه بغاوت کړي دي، نو کدا د ولګي نه ملکیږي د امام شافعي صاحب په مذهب مردار خوراک ورته نه دی جایز، ځکه دا د باغی دی، او د باغی کوم مستورم شي د مردار خوراک ورته نه دی جایز. او د امام صاحب په مذهب باغی تم د مردار خوراک جایز دی د مخمسی په حالت کې، غیر باغی تم جایز دی. او دلته د غیر باغین معنا دا ده چې بأن يأخذ ذلك من مضطر آخر، په بل مستور به تجاوز نه کړي. ولا عادل یعنی متجاوز قدر الضرورت، نه به د قدر د ضرورت نه تجاوز کړي، یعنی په مقدار د ضرورت به خوري، د خوند لپاره به نه خوري، صرف خپل مرګ به ور باندې رساري، نو د د لپاره بیا مایته حلال ده. فإن ربك غفور رحیم، بشک استرب چې د غفور الرحیم دا ډیر بخون کې او مهربان دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين فاغ خلق باندې هادو چې يهوديان دي، حرمنا ما په دوی باندې حرام کړو كل ذي ظفر. عن ابن عباس انه الابل فقط، عبد الله ابن عباس فرمایي چې د كل ذي ظفر نه اوخان مراد دي، نو په دوی اوخان حرام دي. او دویمه معنا په کې دا ده چې كل ذي مخلب من الطير، هر یو دندانگیر دی او یو چنگالگیر چې په پنجو باندې ښکار کوي. کل ذی ظفر یعنی هر چنگالگیر د مرغانو نه چې په پنجو ښکار کوي، نو دا الله پاک په يهوديانو باندې حرام کړو چنگالگیر. او بعض علما فرمایي کل ذی ظفر کل ما ليس منفرج الاصابع، چې د ګوتو په مابین کې به کولاواله نه الله په دوی حرام کړیو، لکه ابل اوز او بت، د دوی دا پنجي کولاو نه دي، دا سنختی دي، نو دا به الله حرام کړیو. نو کل ما ليس منفرج الاصابع، چې ګوتې به کولاو نه وي، لکه دا بعضی حیوانات ګوتې سره دا سنختی په منځ کې غوخه، لکه اوخم داسې ده او دا بتم داسې دي او مرغاویم داسې دي، نو الله پاک دا په دوی باندې حرام کړی. ومن البقر والغنم او د غواګانو د ګډانو نه حرمنا علیهم حرام کړیو ما په دوی باندې شحومهم. المراد بالشحوم ما يكون على الامعاء، هغه واز دی مراد دي چې په دې کولمو باندې بوي، دا د کولمو واز دی په الله حرام کړی. الا ما حملت ظهورهما، د استثناء منقطع ده د امام صاحب په مذهب. د امام صاحب په مذهب ک یو سړی قسم وکړي چې لا یاکل شحما يحنس بشحم البطن فقط، نو دا یوازې د ګیډې واز دی چې وخوړه نو پاغي باندې حاله د حنیسیږي، او په دې ملای چې کوم واز د پاغي نه حنیسیږي. نو د امام صاحب په مذهب دملا واز د نه ده، دملا واز د استثناء منقطع شو.
د ګیډي واز د امام سي په مذهب واز ده او د ملا واز ده چې دا واز ده نه ده. الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې بار کړی وي د دوی ملاګانو نو دا هغه د خوراک جواز د دوی د پاره وو، نو هغه واز ده نه ده، نو استثناء منقطع شو. او څوک چې د ملا واز دي تم واز ده وي او د ګیډي واز دي تم واز ده وي نو هغه به استثناء متصل وي. او الحوایا دا عطف ده، او الحوایا دا عطف ده په ما حملت ظهورهما باندې، نو دا او الحوایا په باره کې خو استثناء منقطع ده کنه، نو دا الا ما حملت د معطوف علیه په باره کې هم د استثناء منقطع نو د امام سے مذهب راجح ده، ځکه د معطوف په باره کې استثناء منقطع ده. حوایا د جنس د شحوم نه ده، نو د دې معطوف علیه هم د جنس د شحوم نه. او الحوایا جمع د حاویتون د کلمو غوخه، د کلمو غوخم درته جایزه ده. او مختلط بعظم او یا هغه چې مخلوط د اډوکو سره وهو شحم الالیه هغه د لم واسطه ده. او بعض علما و چې مختلط بعظم د دینه مغزه مراد دي، هو المخ د اډوکی په منځ کې چې کوم مغزه دي دا غي شکلم د واسطه ده، نو هغه درته جایز دي. ذالک دا تحریم چې د جزایناهم دا ذالک مفعول به د پاره د ورسته جزایناهم دی. دا تحریم جزایناهم ببغیهم دا مونږ ته دوی ته جزا ورکړه په سبب د بغي د دوی، کنه دا په دوی حلالو. و انا لصادقون فی جميع اخبارنا زمون په دین کې دا ټول حلال دي. فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه کدوی ته دروغجن غړي ته نسبت ته دروغ کوي نو ته ورته وایي چې تاسو رب ذو رحمه واسعه دا د پراخه رحمت والا دی. لا يؤاخذكم بكل ما تأتونه من المعاصي د ټول ګناهونو په وجه تاسو گرفتاری نه کوي. ولا يرد بأسه اوس الله پاک وعده وکړه چې ذو رحمت واسعه، نو الله پاک فرمایي چې الله ټیک د پراخه رحمت والا دی، خو په عدم د عذاب عاجل باندې تاسو مدوکه کیږئ. د عدم د عذاب عاجل چې دا امهال دی، اهمال نه دی. ولا يرد بأسه اهمال نشته، امهال دی. د امهال او د اهمال په مابین کې فرق دی. ولا يرد بأسهم او نو واپس کیږي د الله حمله عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه. سيقول الذين اشركوا زرد چې وبو یا کسان چې مشرکان دي لو شاء الله ما اشركنا کدا الله اراده وي لو شاء الله عدم اشراکنا ما اشرکنا که الله اراده کړي وي عدم اشراک زمونته عدم شرک زمونته ما اشرکنا نو موږ شرک نه وکړي. نو دوی داسې ویلي ما نرتکبه تعلق به مشیته و ارادته کم شی چې موږ کو د الله په مشیت او په اراده کو دا صغرا. وكل ما تعلق به مشیته و ارادته فهو مشروع هر شی چې د الله په مشیت او په اراده وشي هغه مشروع وي د کبرا. فما نرتکبه مشروع نو کم شی چې موږ کو دا مشروع ده، ځکه موږ هر څه کو د الله په اراده کو او هر کار چې د الله په اراده وشي هغه مشروع وي. نو زمون کفر د الله په اراده ده او زمون دا تحلیل د حرام او تحریم د حلال دا د الله په اراده ده او هر شی چې د الله په اراده هغه جایز او مشروع وي دا زمون ټول کارونه مشروع دي. د الله په اراده خو ټیک د کوي، خو دوی د رضا د ارادي او د رضا په مابین کې فرق نه دی کړی. دا صغرا صحیح ده چې هر کار چې مونږ کو د الله په اراده کو دا صغرا صحیح ده، خو دا کبرا غلطه ده چې هر کار چې د الله په اراده وشي هغه مشروع ده. د الله په اراده مشروع هم کیږي غیر مشروع هم کیږي. کبرا داسې پکار وا چې هر شی د الله پر رضا وشي هغه مشروع ده. د الله پر رضا د رضا او د ارادي په مابین کې فرق ده. نو دوی رضا او اراده یو شی ګڼلو، نو دوی ویل لو شاء الله عدم اشراکنا ما اشرکنا که الله اراده کړی وي عدم اشراک زموږ ته نو موږ به شرک نه وی کړی او نه به زموږ پلارانو کړی وي. ولا حرمنا من شيء او نه به موږ یو شی حرام کړی وي. نو دا هر څه موږ د الله په اراده کو او کوم شی چې د الله په اراده وشي هغه مشروع وي. الله پاک فرمایي کذالک کذب الذين من قبلهم دارنګ دروغ نسبت ته دروغ وکړو هغه خلکو چې د دوی نه مخکې وو. وهم اسلافهم المشركون او هم د مشیت او د رضا په مابین کې فرق نه وکړي. حالانکه د ارادي او د مشیت د ارادي یعنی مشیت او د رضا په مابین کې فرق دی. حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې وڅکل هغوی زموږ عذاب. قل هل عندكم من علم ایا ستاسو سره په دې علم شته څه دلیل بان الله راض بذلك چې الله په دې راضي دی. اراده خو ټیک دشته او ایا ستاسو سره په دې څه دلیل شته چې الله په دې راضي دی.
فتخرجوه لنا چې هغه دلیل به تاسو مونږ ته راوباسئ. ان تتبعون الا الظن تاسو نه تابع کیږئ مگر د ګمان، و ان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل کوئ. قل فلله الحجة البالغه فجزايدا ان لم يكن لهم حجة تورته ویا کستاسو د پاره حجت نه دلیل نه لري. فلله الحجة البالغه نو د الله سره دلیل ده البالغه یعنی الواضحه، واضح دلیل ده د الله سره. واضح دلیل ته البالغتو وي، ځکه واضح دلیل چې وي هغه رسیدلې وي غایت المتانه، كانت بالغه غایت المتانه، ډیر قوت کې انتها ته رسیدلې. فلو شاء الله لهداكم که الله اراده کړې وي، فلو شاء هدایتکم که الله اراده کړې وي تاسو د هدایت، لهداكم اجمعين نو تاسو ټول ته به هدایت کړې وي. قل هلم شهداءكم یعنی احضروا للشهاده، حاضر کړئ د شهادت د پاره خپل شاهدان. الذين يشهدون هغه چې هغه دا شاهدی وي چې ان الله حرم هذا، فان شهدوا کوي په دروغ دا شاهدی ویلي، فلا تشهد معهم یعنی فلا تصدقهم فانه كذب بحت، تی تصدیق مکوا د دوی د شاهدی تصدیق مکوا ځکه دا خالص دروغ دي. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا او تمتابع کیږي د خواهشاتو د هغه خلکو چې نسبت ته دروغ وي کړي زمایتونو ته. والذین لا یؤمنون بالآخرة هغه خلک چې هغه ایمان په آخرت باندې نه لري. وهم بربهم يعدلون او هغه په خپل رب سره يعدلون یعنی یشرکون، نور خلک ور سره برابرۍ. دویمه معنی مشته تاسو ته یاد ده. دویمه معنا دا چې با په معنا د عن او يعدلون د عدل نه کوي. هم عن ربهم يعدلون، دوی د خپل رب نه ينحرفون بل طرف ته اوړي. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم، دلته الله پاک بیان د محرمات کوي، بیان المحرمات العملیه، مخکې بیان د محرمات عملیه، دلته الله پاک بیان د محرمات عملیه اعتقادیه دواړو کوي. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، راشي چې ولولم ز تاسو ته هغه چې حرام کړی دي په تاسو باندې رب تاسو، هغه دادی چې الله تشرکو به شیئا، چې تاسو به د الله پاک سره شریک نه جوړوي. یو دا در باندې الله حرام کړی دی. وبالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کوي تاسو د الله د مور او پلار سره احسان. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، او تاسو خپل بچی د موجنی من املاق یعنی خشیت املاق، د ویری دولګنه. نحن نرزقكم واياهم، موږ تاسو ته رزق درکو او دوی ته ورکو، نو تاسو ته رزق درکو د دوی په برکت. ولا تقربوا الفواحش، او منځ دی کیږي زنا ته یا ټول لوی ګناهونه. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها یعنی ما يتعلق بالجوارح، چې کوم ظاهري د جوارح سره تعلق لري. وما بطن یعنی ما يتعلق بالقلب، چې کوم د زړه سره تعلق لري. او یا ما ظهر منها كما هو عادة ارزالهم، د دوی ارزال چې زناګانی به پخکارا کولې. وما بطن كما هو عادة اشرافهم، د دوی اشراف چې زناګانی به په پټه کولې. د دې تفسیر لږ مخکې مو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، او مو وجنه هغه نفس حرم الله چې الله دغه وجل حرام کړی دي، الا بالحق مگر په حق وجنه. نو نفس به په حق وجنه، په حق وجل دریو صورتونو کې دي. یو چې زنای کړی وي او محسن وي، دویم دا چې مرتد شي، دریم دا چې قتل کړي او قصاصا وجل شي. نو دا درې په حق وجل دي، او د دې دریو نه ما سوا نور حق وجل نشته. ذالک دا مذکور کوم تاسو ته وایم، وصواکم به، الله پاک په دې باندې تاسو ته امر کوي. لعلکم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم، یو تاسو منځ دی کېږي مال د یتیم ته، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه ور نږدې شه چې هغه خپلې طریقې. حتى يبلغ اشده، دا غایه ده لما يفهم من الاستثناء، غایه ده نه ده. نو ما يفهم من الاستثناء دا ده چې احفظوه، د دې یتیم مال ساتي تر کومه پوری ساتي. حتى يبلغ اشده، تر دې چې د ورسیږي خپل طاقت ته. نو چې طاقت ته ورسېدو به مساته به یتیم ته ورکړه. نو د لا تقربو د پاره دا غایه نه ده، ځکه چې کله لا تقربو د پاره غایه شي نو بیا به معنا دی
چې لا تقربوا الا بالتي هي احسن، په احسنه طریقه د یتیم مال ته ورنږدې کیږي، په غیر احسنه طریقه مو ورنږدې کیږي. تر کومه پورې؟ حتی یبلغ اشد، تر دې چې خپل قوت ته ورسیږي، نو بیا په غیر احسنه طریقه مو ورنږدې کیږي. حالم کې داسې نه ده، بلکې دا غایه د پاره د مقدر ده، د استثناء نه رافهمیږي چې احفظوه حتی یبلغ، د مال ساتي تر دې چې د بالغ ورسیږي خپل طاقت ته، یعنی بالغ او یا 15 کلنۍ ته ورسیږي. او که سفیه وي په 15 کلنۍ کې نو چې بیا 25 کلنۍ ته ورسیږي، نو یا د بلوغ په زمانہ کې ورکه، یا په 15 کلنۍ کې یا په 25 کلنۍ کې. او اوفوا الکیل والمیزان، او تاسو پورا ورکئ کیل او میزان، پورواله کوي په پیمانه کې او په تله کې. لكل شیء وفاء وتدفیف، د هر شي د پاره وفا او تدفیف دی، نو هر شي پورا کوه، په هر شي کې وفا کوه، بالقسط په عدل، لا نکلف نفسا الا وسعها. اوس دا خو ډیر تکلیف دی چې بالکل سیر دی په تله کېږي او د سیر په مقدار غنم ورکړي، خامہ خلق تفاوت وي، نو موږ نه مکلف کوو نفس مگر په مقدار د طاقت. واذا قلتم فعدلوا، او چې کله تاسو وینا کوئ نو په وینا کې عدل کوئ، رښتیا وایي. ولو کان ذا قربا، اگر چې دا عدل دا د چا د پاره چې عدل کوي هغه خپلوانی، دا د چا د پاره چې وینا کوي. وبعهد الله اوفوا، د الله په عهد وفا وکړئ. د الله عهد دا چې الستو بربکم، ذال دا مذکور چې کوم تاسو ته مو وصواکم به، الله پاک په دې باندې تاسو ته وصیت کوي، امر درته کوي. لعلکم تذکرون، د دې لپاره چې تاسو پند واخلئ. وان هذا، د دې په مشر الیه کې دوه احتمال دي، یا اسلام یا قران. دا اسلام یا دا قران چې دی، صراط دا زما لار ده، مستقیما مستقیم لار ده. فتبعوه، نو د دې پیروي کوي. ولا تتبعوا السبل، او پیروي مکوئ د مختلفو لارو. الضلالات، د سبلنا د گمراهۍ او لارې مراد دي، یا الادیان المختلفه، مختلف دینونه ترینه مراد دي، لکه يهودیت او نصرانیت. یا البدع والشبهات، د بدعات او د شبهات پیروي مکوئ. فتفرق بكم، دا منسوب دی په جواب د نهي کې، نو تاسو پیروي مکوئ د مختلفو لارو. فتفرق بكم، نو بیا به تفرق راولي په تاسو باندې، عن سبيله، د الله د لارې نه، نو د الله د لارې نه په غلطه لار راولي. ذال د اتباع د سبیل چې کوم تاسو ته وایم. وصواکم به، الله پاک په دې باندې تاسو ته امر کوي. لعلکم تتقون عقاب الله، د دې لپاره چې تاسو د الله د عذاب نه بچ. ثم آتینا، دا کلمه د ثم د لپاره د ترتیب فی الاخبار ده، ترتیب فی الاخبار. نور د لپاره د ترتیب فی زمان نه ده، ځکه دا آتینا موسی دا جملې د مضمونونه د مخکنیو مضمونونه مخکې دي. ثم آتینا موسی الکتاب، بیا ما ورکو موسی علیہ السلام ته کتاب. تماما لاحکام الدین، تماما مفعول له ده، د دې لپاره چې پورواله راشي د احکام د دین، نو د لپاره د پوروالی د احکام د دین. علی الذی احسن، په هغه طریقه باندې چې هغه ښکلې وه. وتفصیلا لكل شیء، او د پاره د دې چې دا تفصیل شي د پاره د هر شي د ضرورتو د دین نه. وهدن، او د دې د پاره چې دا هدایت او رحمت شي. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، امید دې د دوی چې دوی په ملاقات د رب باندې ایمان راوړي. وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، دا تفسیر خو مخکې وشو. هذا کتاب انزلناه مبارک، پوره تفصیل نن درس کې وشو. واتقوا لعلكم ترحمون، ان تقولوا، دا خطاب د اهل مکه وته. ان تقولوا یعنی لالا تقولوا، دا کتاب ما ځکه نازل کړی چې بیا تاسو ونه وایي چې انما انزل الكتاب، بشک نازل شوی دی کتاب على طائفتين وهم اليهود والنصارى، و يهود او نصارا او تورات او انجیل زموږ مخکې نازل شوی. وان كنا وانه كنا، ان مخفف ده مستقلنا. شان دا دی ومنګه عن دراستهم، یعنی عن قراءتهم، دا غوی د لوستلونه نه خبره. نو موږ باندې کتاب نو نازل شوی، نو الله پتا سم کتاب نازل کړ چې دا عذر هم د پښ. او تقولوا یعنی او لالا تقولوا، او یا د دې لپاره چې تاسو دا ونه وایي لو ان انزل علينا الكتاب، چې کچرته په موږ باندې کتاب نازل شوی وي، لکنا اهدى منهم، نو موږ به د يهودو د نصاراو په نسبت زیات په سم لار باندې.
فقد جاءكم بينة من ربكم نو په تحقیق سره راغلو تاسو ته واضح دلیل د جانب د رب تاسو نه چې هغه قرآن دی وهدى او هدایت در تراغلو رحمت در تراغلو فمن اظلم ممن كذب بآيات الله نو څوک د ډیر ظالم د هغه چانه چې هغه تکذیب وکړي د الله پایتونو د الله آیتونو ته دروغجن وي وصدف عنها یعنی اعرض عنها د الله د آیتونو نه اعراض کوي ګرځي له آیتونو زمانه سنجزي الذين يصدفون زرد چې زب جزا ورکم هغه خلکو ته يصدفون چې څنګه کوي عن آیاتنا زما د آیتونو نه زب جزا ورکم سوء العذاب د بد عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د څنګه کولو د دوی په سبب د اعراض د دوی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه دوی انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي دوی ته ملائکه لقبض ارواحهم د بار د قبض د روحونو د دوی او یاتی ربک او یاراشی ربستا یاتی ربک یوم القیامه فی ظلل من الغمام راشی ربستا کما یلیق بشانه د قیامت پورز فی ظلل من الغمام او یاتی بعض آیات ربک او یاراشی بعض نشانی درب یوم یاتی بعض آیات ربک بعض آیات ربک طلوع الشمس من المغرب مراد ده یاراشی بعض آیات درب وهو طلوع الشمس من المغرب یوم یاتی فاغور چراشی بعض آیات ربکم بعض نشانی درب چاغه طلوع الشمس من المغرب ده لا ينفع نفسا ایمانها نو بیا به نفع نه رسي هیڅ نفس ته د ایمان لم تكن امنت من قبل چې مخکې ایمان نه راوړل نو چې مرد مغرب نه راوچت شي نو بیا به چاته ایمان فائدہ نه رسي دلته معرف القرآن د امام قرطبي په حواله باندې لیکي دا معرف القرآن د مفتی شفیع سے و امام قرطبي په تذکرہ کې او حافظ ابن حجر په شرح د بخاری کې فرمایلی دي په روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله مرد مغرب نه راوچت شي داغه نو وروسته به یو سلوشل کلم دنیا پاتې یو سلوشل کله بعد به قیامت چې کله مرد مغرب نه راوچت شي لم تكن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی ایمان خو لري خبره ده لیکن سنیک عمل هم نه کړي نفع بنرسي هیڅ نفس ته ایمان ده لم تكن امنت من قبل چې مخکې ایمان نه دراوړي یا ایمان خو په ځای پرې ده او کسبت فی ایمانها خیرا ایمان خو لري خبره ده په ایمان کې سنیک عمل هم نه کړي قل انتظروا نو د دین وروسته د توبې دروازه بنديږي نو الله فرمایي ته دوی ته وایي چې تاسو انتظار کوئ ان منتظرون موږ هم تاسو سره انتظار د دې ورځې کوو ان الذين فرقوا دينهم عبد الله ابن عباس فرمایي چې د دې ان الذين فرقوا دينهم دا د مشرکانو په باره کې الله پاک نازل کړی دی مشرکانو به بعضې د ملایکو عبادت کولو او بعضو به د بتانو عبادت کولو نو خپل دین تقسیم کړی دی لیکن راجح دا د تفسیر کبیر دا خبره ده چې دا د مشرکینو په باره کې نازل شوی دی راجح دا ده چې دا د يهودو او د نصاراو په باره کې الله پاک نازل کړی دی ان الذين فرقوا دينهم هغه چې ټوټه ټوټه کړ خپل دین یعنی بعضو ټوټه ټوټه کړ خپل دین فتمسك بكل فرقه منهم هر فرقه په یو ټوکړه باندې تمسک وکړو نو خپل دین ټوټه ټوټه يهوديانو یو اویا ټوټه کړو عیسویانو دو اویا ټوټه کړو او مسلمانان به درې اویا ټوټه کړي لدی وجنه بعض علما فرمایي چې دا آیات کریمه د بدعتیانو په باره کې الله پاک نازل کړی دی عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل البدع والاهواء من هذه الامه دا د دې امت د بدعتیانو په باره کې الله نازل کړی دی چې د خپل دیني درې اویا ټوټې کړو یو ټوټه د اهل سنت والجماعت سره پاتې شو او دو ټوټې د بدعتیانو ویو نفرقوا دينهم وكانوا شيعا او دي دوی ډلې ډلې لست منهم في شيء يعني لست من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم في شيء نیت د سوال نه د دوی په باره کې او د بحث نه د تفرق د په بحث لست منهم يعني من السؤال عنهم او لست من البحث عن تفرقهم في شيء يعني د دوی په باره کې بل الله ستانه تاسو نه کوي چې دا ولې ټوټه ټوټه شو انما امرهم دا تعلیل للنفي المذکور ولې به الله ستانه سوال نه کوي
انما امرهم بشک خبر دا د بل نه ده د دوی امر چې ده الى الله مفوض ده الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به الله خبر ورکړي دوی ته د دوی په افعالو من جاء بالحسنتين چا چې پیونی کوي باندې راتللو کو فله 10 امثالها نو د لپاره به لس چند جزای ومن جاء بالسيئه او چا چې راتلل په یو ګناه باندې وکړه فلا يجزى الا مثلها نو دته به جزا نشو ورکوله الا مثلها مگر په مثل الذي سيئ وهم لا يظلمون او د دوی سره به ظلم نه کیږي قل انني هداني ربي تورتوي چې بشک زچم هدایت کړي د ما طرف زما الى صراط مستقيم صراط مستقيم ته دینن دا بدل ده د محل د صراط مستقيم نه صراط مستقيم په محل کې منسوب ده ځکه مفعول به غیر صریح ده نو ما طرف هدایت کړي ده الى دین ته نو دینن په صراط مستقيم نه بدل واقع کا او یا دینن مفعول به د پاره د فعل مقدره کا چې هداني دینن یا اعطاني دینن یا عرفني دینن قیما دا مستقیم دین دی صيغه د مصدر د توصیف د دین ور باندې مبالغه شوی دی ملت اعني ملت ابراهيم حنيفا زما مراد د دین نه ملت د ابراهيم عليه السلام دی حنيفا چې دا مایل دی د باطل نه حق ته وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه قل ان صلاتي تقرير الامر لمزيد الاعتناء د زیات اهتمام د پر الله پاک د امر مقرر کړو نو تو ورته وایا ان صلاتي یعنی جنس صلات هر منچ ده مخکي امر متعلق تر اصول پورې او دلته امر متعلق تر فروع پورې ده مخکي اصول بیان شو او دلته فروع بیانېږي ان صلاتي یعنی جنسها ونسكي یعنی عبادتي نو دا عطف د اعم ده په اخص ومحيايا یعنی ما يقارن حياتي ومماتي یعنی ما يقارن موتي چې هغه عمل صالح دی هغه چې مقارن دی د زما د ژوند سره او هغه چې مقارن دی زما د مرګ سره چې هغه عمل صالح دی یا زما مرګ او ژوند لله یعنی خالصا لله دا خالص د الله د پاره دی رب العالمین لا شریک له د الله سره شریک نشته زما په عبادت وبذالک یعنی بذالک القول یا بذالک الاخلاص پدې قول یا پدې اخلاص امرت ما ته امر شوی دی وانا اول المسلمین یعنی اول المنقادین ز د اولو غاړه اخودونکو نه یم اول د اولو غاړو اخودونکو نه یم یعنی مسلمی ملتی د مسلمانان مسلمی امتی وانا اول المسلمین کته اعتراض وکړي چې اول المسلمین خادم علی السلام وکنه نو دلته تقدیر ولګوي وانا اول المسلمین یعنی مسلمی امتی زما په امت کې اول غاړه اخودون کې زین یا دویم تقدیر ولګوا چې په دې کې اشاره د دې قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اول ما خلق الله نور اول غاړه پیغمبر علیه السلام کې ځکه چې اول د پیغمبر علیه السلام نور الله پیدا قل اغیر الله ابغي اغیر الله ابغي دا غیر الله د دې ابغي د لپاره مفعول به دی او دا تقدیم د اختصاص د لپاره نه دی بلکې د دې د لپاره دی چې مطلوب انکار دی د طلب د غیر الله ربنا لا لانکار طلب الرب یو انکار د طلب الرب دی یو انکار د طلب د غیر الله ربنا دی نو دلته انکار د طلب الرب نه دی د حمزه استفهام انکاری دی کنه انکار چاته متوجه دی طلب الرب ته نه دی متوجه طلب الرب کدا سی ویلې وی ابغي ربا غیر الله ابغي ربا نو بیا په اول کې دا توهم کول چې د استفهام انکاری دی انکار طلب الرب ته متوجه دی حالانکه طلب الرب ممدوح شي دی نو دلته انکار چې د متوجه دی طلب غیر الله ربا ته دی غیریت ته انکار متوجه دی چې غیر ته رب وایي نو ځکه غیر مقدم کړو د قصر د پاره نه دی غیر الله ځکه کده قصر د پاره شي نو بیا خو به معنا دا شي چې آیا یوازې غیر الله لټوم یعنی یوازې غیر الله نه لټوم بلکې غیر الله د الله سره لټوم نو بیا خو شرک شو نو دا د قصر معنا غلطه ده نو تقدیم د معمول د قصر د پاره نه دی بلکې د دې د پاره دی چې د اول نه تا په دې خبره باندې پوي کی چې دا استفهام انکاری چې دی طلب د غیر الله ته متوجه دی ربا طلب غیر الله ربا غیر الله ربا
غیر الله ایما سوا د الله نه ابغي ربا زولتم بل رب وهو رب كل شيء یعنی والحال ان كل شيء مربوب له مثلی هر شی د الله مربوب دی د الله د تربیت لاندې دی زم د الله د تربیت لاندې ولا تکسب كل نفس دوی به مسلمانانو تویل چې اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم زي يهوديان شي یا عیسویان شي ستاسو ګناه دي زمون په غاړه الله فرمای ولا تکسب كل نفس الا عليها کسب نکي عمل نکي هیڅ نفس هر نفس مگر د خپل نفس په خلاف کوي د خپل ځان په ضرر باندې عمل کوي ولا تزر وازره وزر اخرى دا تاکید د پاره د ما قبل ده ولا تزر نشبار ولا وازره یعنی نفس عاصمه گناهګار نفس وزر اخرى بار د بلچا دا آیت بیا راځي التب بیا درته پدې کې تحقیق ان شاء الله چې وکړم نشبار ولا نفس عاصمه وزر اخرى یعنی اسم اخرى د بلچا ګناه یو لطیفه درته ذکر کوم موږ داسې وایو چې د امام قرائت مقتدیانو ته کافی ده لکه د یو کس اذان چې ټولي محلي ته کافی ده د یو کس اقامت ټولو ته کافی ده نو د یو امام الحمدلله ټولو ته کافی ده و بیا د دې په خلاف دلیل وایي د دوی یو کتاب ده د دې آثار السنن په خلاف لیکل ابکار المنن نو الته د قرات خلف الامام د پر دلیل ذکر کړی دي چې د یو امام الحمدلله مقتدیانو ته نه ده کافی ځکه نه ده کافی چې الله فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى نشي باروله وازره نفس عاصمه وزر اخرى ګناه د بلچا نو دلته الحمدلله ته ګناه وي چې امام د مقتدیانو ګناه نشي باروله د الحمدلله د مقتدیانو دا ګناه ده د امام نشي باروله الحمدلله ته وزر ویلي الحمدلله وزر ده نو یو خو زوابانو ته دا وایم چې الحمدلله تم وزر ویلي دویم دا چې دا د الحمدلله په باره کې دا آیت فټ کوي ورپسې د صورت په باره کې ورنه فټ کوي ورپسې صورت تم د مقتدیان ولي کنه په هغه کې د امام صورت مقتدیانو ته کافی نشي خو به هر تقدیر الحمدلله وزر نه ده ولا تزر نشي باروله وازره سمعنا نفس عاصمه گناهګار نفس وزر اخرى یعنی اسم اخرى ثم الى ربكم مرجعكم بیا په اخرت کې ستاسو رب تاسو رجوع ده فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون ستاسو رب تاسو ته خبر درکې په هغه څه باندې چې تاسو پکې اختلاف کولو وهو الذي جعلكم خلائفا الله غزاد دې چې تاسو ګرځولي خلیفګان یعنی يخلف بعضكم بعضا فلار مرشي زوی دغه پزیش د زوی شي او داسې پسیزي ورفع بعضكم فوق بعض درجات او الله چت کړي دي بعض تاسو لره د پاسه د بعض نورو درجات مرتبه فی الفضل والغنام ليبلوکم یعنی ليعاملکم معامله المبتلی د دې لپاره چې تاسو سره معامله د مبتلی وکړي فيما اتاکم فاغمال او دولت کې چې الله درته درکړي دي ان ربک سریع العقاب بشک الله چې د تیز عذاب ورکوونکی دی یعنی سریع الاتیان عذاب زر روان دی لان كل آت قریب هر شی چې روان یې غنځ دی و انه لغفور رحیم او بشک الله پاک چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دی سورۃ الاعراف یولس منټه نور مو 15 منټه سورۃ الاعراف مکیه سورۃ الاعراف مکی سورۃ ده 200 آیات دي پکې